बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। د प्रोग्राम के बी टाइम सरा زیم شیر علي خان کتونکو دا مهال موجود ما په مردان کې د مردان الحمرا حال تاسو ما په بیک ساید باندې ګورئ. دلته نن د مردان وومن چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری لخوا یو ایگزیبیشن لګیدلې ده. دا ایگزیبیشن په مردان کې په لومړي ځل د زنانو لپاره لګیدلې ده. په دغه ایگزیبیشن کې چې څونه سټالونه دي هغه زنانو لګولې دي. په دې کې د ضرورت هغه ټول څیزونه چې کوم دی ایښودل شوي دي چې کوم د زنانو یا د عام خلکو یا د انسانانو ضرورت دی. په دغه اړه راځئ چې تاسو دننه د حال ته بوځم او درته وښیم درته د وزټ درکړم چې دلته کوم سټالونه لګېدلي دي. د دغه سټالونو کې چې کوم څیزونه دي د هغې معیار او قیمت څنګه دی راځئ دا مقال موجود دی ما په مردان کې د مردان الحمرا حال دی. تاسو ګورئ چې دلته د وومن چیمبر اف کامرس د اړخه چې کوم دی د یو ایگزیبیشن انعقاد شوی دی. دغه انعقاد تاسو ګورئ چې د زنانو لپاره شوی دی. په دې کې مختلف قسم سټالونه چې کوم دی د زنانو د اړخه لګېدلي دي. موږ ګورو چې دا د مردان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې داسې کېږي. په دې موقع باندې چې کوم دلته د مردان اسسټنټ کمشنره ده ګلبانو مس ګلبانو هغوی هم موجود ده. هغوی سره موږ خبرې اترې وشولې. تاسو ګورئ چې مختلف د ضرورت ټول آیټم چې کوم دي هغه لګېدلي دي او دا د دې خبرې یو قسم له غمازي کوي چې یعنې په مردان کې څومره ټیلنټ موجود دی. په مردان کې زنانه چې کوم دی هغه څومره ټیلنټډ دي او هغه د هغوی چې کوم د هینډي کرافټس موږ وکتل. د
لاسو چې کوم جوړ شوي څیزونه یقینا دا د یو انټرنیشنل مارکیټ د معیار چې کوم د هغې نه هېڅکله هم کم نه دي. راځئ چې تاسو ته وزټ درکړمه چې تاسو په خپله وګورئ چې په دغه ایگزیبیشن کې کوم سټال لګېدلي دي، په دغه سټالونو کې بیا څه څه موجود دي. راځئ ما سره. کتونکو دا مهال موجود دی به تاسو ګورئ چې په دغه سټایل باندې ډېر ښایسته ښایسته بیډ شیټ یا کټ څادرې چې کوم دی پرتې دي. راځئ چې د دې متعلق د دې سټایل چې کوم ارګنایزر دي یا چا چې دا سټایل لګولي هغوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. طیبه خانم دی. جی جی. زما کوشش دی چې ښځو دپاره څه وکړو، ښځې له دومره همت او هغه ورکړو چې هغوی خپل کوم ټیلنټ دی کار وباسي که نه. نو دې لپاره دا ما شروع کړو او ټول هینډ میډ دي، دا پینټینګ هینډ میډ دي او دې لپاره چې څو پورې دا ښځه سټرونګ نه وي که نه نو هغه فورم خراب وي. خو کوشش به کوو چې الله رب په طریقه دا راته ووایې چې دلته دا سټایل تاسو ولګو څنګه درته ولګېدو، د دې هغه فیډبیک څنګه را روان دی، د خلکو انټرست څنګه را روان دی؟ فیډبیک به ښکلي دې ته خلک نه دي راغلي، اولنی ځل دی. انشاءالله تعالی زما زه پورې امید یم چې دا فیډبیک به ښکلي نو الله تعالی به خیر وکړي. تاسو به هغه زنانو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې کوم په بازارونو کې ګرځي، په رش کې ګرځي، بیا دوکاندار ورته د 10 روپو څیز چې کوم دی په ګرانه بیه باندې وایي، نو هغوی ته څه پیغام ورکوئ چې دلته تاسو راتللی شئ او هغه څیزونه چې کوم تاسو په بازار کې ګرانه لئ د هغې نه ښه ویرایټي یا ښه معیاري څیزونه په کمو بیو دلته میلاوېږي که نه؟ اول خو زموږ ته دا پکار دي چې یاره موږ داسې ماحول جوړ کړو، داسې موږ له الله تعالی د حکومت داسې بلډینګ راکړي، داسې ځای راکړي چې ټولو ښځو خپل دوکانونه وي، خپل سټالونه وي او خپل چې کوم کریشن دی هغه راوړي او دلته هغه کوي. بازارونو کې ګرځېدل مجبوري ده مجبوري ده چې دلته ماحول نشته دلته ماحول جوړول غواړي. دې لپاره چې ټولې ښځې کور کې ناستې دي وایسې فارغې نو چې هغوی خپل ټیلنټ بهر راوړي، هغوی له همت کې یو څو پیسې به ورته میلاوېږي نو هغوی به ښکلی کار کوي. اسلام آباد او کراچۍ لاهور هر ځای شته، دلته نشته. زموږ د پرده کې پردې دې ته تاسو دغه ایونټ یا دا چې کومه میله لګېدلې دې ته خوشحاله یې؟ شکر الحمدلله الله تعالی به ښکلی ده. ډېره مننه کانسپټ ټي وي سره خبرې کول. کتونکو تاسو ګورئ چې نه یوازې د خریدارو بلکې چې کوم دا خرڅوونکي دي یا چې کوم چا سټالونه لګولي دي د هغوی تاثرات هم تاسو اورئ. ماشاءالله دوی دواړه چې کوم دی ډېر کانفیډنټ دي. خریدار وایي چې ماته ارزان څیزونه میلاوېږي، دوکاندار چې وایي چې موږ ته یو ښه ماحول میلاو شوی دی، په ښه ماحول کې چې کوم دی ویرایټي څیزونه چې کوم دی ګاهک ته یا خلکو ته ورکړو. دا تاسو کتلی چې دا آرټیفیشل جولري ده، چونکې د سرو زرو بیې ډېر زیاتې اوچتې دي. ممکنه نه ده چونکې زیور چې کوم دی هغه د زنانو دپاره او دا څنګه کالې چې څه ته وایو نو دغسې کوشش نن سبا خلک ډېر کوي چې آرټیفیشل یا دغه مصنوعي زیورات چې کوم دی دغه استعمال کړي. د دې استعمال هم ډېر زیات شوی دی. دا سټال باندې تاسو سره وینئ چې مختلف قسم څیزونه پراته دي. السلام علیکم جی. تاسو نوم؟ لقمان دا راته وایي ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی؟ مردان سره دی. دا هم لومبی ځل دی چې سټال هم لګولی که نه دې نه مخکې؟ فرست ټایم. نو ستاسو خپل څه شاپ وغیره دی؟ سیټي بینګل په نوم باندې د لوخان روډ مردان. جی. دا راته ووایي چې څنګه درته ولګېدل دې ایونټ یا دې ایونټ کې شرکت کول درته څنګه ولګېدل؟ دا اصل کې ډېر زیات بهترین خوب والا ورکړی شوی دی. دې نه کسټمر ته مطلب یې کسټمر ته هم پته ولګي چې په مردان کې داسې ویرایټي یا دغه شته دی ښکاره شي یو څیز وشي، ځکه چې هغه لوکل سره لوکل جوړوي او د ښه جوړې مطابق هر سړي ته پته لګي چې په مردان کې څومره نفه څیز سیل کېږي. موږ ته دومره آیډیا وشوه ځکه چې موږ ته دلته کې کوم کسټمر راغلل د هغې نه پته ولګي چې دلته هغه شان خلک تاسو ګورئ چې مختلف څیزونه چې کوم دی پراته دي. دا تاسو کتلی شئ چې پوره سیټ چې کوم دی فروټ دی او دې سره والۍ هم دي، دې سره شوکۍ هم دي، ورسره نور سلسله زما په خیال سلسله ورته وایي که نه. او ریټونه څنګه دي؟ ماته پټ دي او دا ټول دا زما په خیال هغه ګلپاڼه مارکه ده که نه دا څه بله مارکه ده؟ ته پکې ګلپاڼې سلسلې هم شته که نه؟ دې ریټونه څنګه دي؟ د 15 سټارټ اپ تقریبا 7,000 پورې. نو آیا چې دا کوم 9,000 پورې د دې د معیار مضبوطي که بیا رنګ نه پرېږدي؟
دا کم از کم جی 1 year 2 year خو ایزی کار دی ګارانټي ورکوي تاسو بالکل ډیره مننه راځئ چې د نور سټایلونو وزټ تر باندې وکړو راځئ کتونکو څومره چې وخت تېرېږي دغسې خلک هم ترقي کوي وخت هم په مخکې باندې روان دي پخوا مونږ کتل چې اکثر بس شی څیز خراب شو نو هغې پسې به تلو مصري پسې بیا به مصري اوزګار نو ټیمونه به یې راله راکول تاریخونه به یې راله راکول اوس څنګه چې جدت راځي هغسې په دغه ټولو کارونو کې ډېر زیات اسانتیاګانې راځي یو سټال باندې موجود یم دا دی هوم مینټننس سروس هوم مینټننس سروس که خدای مکړه ستاسو کور کې اے سي خراب شي کلر کولی یا په ډور سټپ باندې به تاسو دغه سروسز چې کوم دی پرووایډ کړي د دې سټال چې کوم اونر دی هغوی راسره ولاړ دي هغوی سره خبرې اترې السلام علیکم دا راته ووایه چې کوم تاسو کوم سروسز ورکوئ او یا دا په لومړي ځل باندې سټارټ شي که نه دې نه مخکې په مردان کې دي دا سروسز مردان کې موږ دا سروسز نشته او نور all over پاکستان کې ډیفرنٹ سیټیز کې شته جی او موږ چې دی او موږ فرست هینډل د سٹارټ په سٹارټ کړی دی او د ډیفرنٹ سروسز پرووایډ کوي موږ سره پلمبرز دي الیکټریشنز دي اے سی ټیکنیشنز دي پینټرز دي او نور هم داسې ډېر د دغې طریقه کار څه آیا چا اے سی خراب شو بمبه خرابه شوله یا بل څه داسې خدای مکړه څه مسله وشوله هغوی تاسو ته کال کړي تاسو بیا په ډور سټپ باندې دغه سروسز ورکوئ او چې یو کال باندې د بل ملګری او څه مسلې اون سپاټ دا راته ووایي دغه پروفیشنل بیا ستاسو په ټیم کې به شامل وي که نه دا د بازار نه ورته تاسو هایر کوئ چې زموږ ټیم سره زموږ په باندې او هغه چې کوم ٹھیک شو دي ډېره مننه کتونکو موږ سره کاکا هم ولاړ دی په شکل باندې کاکا نه ښکاري خو د دوی یو ډېر بهترین سروس دی د کاکا په نوم باندې ډیلیوري سروس دی راځئ چې دوی سره دغه کاکا سروس په اړه باندې خبرې اترې کړو السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې کاکا سروس چې کوم دی څه شی دی بیا دا نوم کاکا تاسو یو عجیبه غوندې نوم دی که نه نو دا هم په څنګه ذهن کې راغی جی جی اصل کې ډیلیوري کاکا ہوم ډیلیوري سروس کاکا نوم په دې وجه باندې چې زیاتره خلکو سره په کورونو کې کاکاګان دي صحیح شو چې موږ دا هغې ته وایو او کورونو والا ته چې کوم زموږ د مردان ریزیډنټ دي دا کاکا چې کوم دی چې تاسو په کوم ټایم کې ستاسو ضرورت دی په هغه ټایم کې تاسو راوغواړئ اکاونټ ته چارج دي هغه ورته پې کې بیا باقي نه د غم حدیث ته نور څه شته اني ټایم 24/7 تاسو ته باندې 24/7 او تاسو چې کوم ډیلیوري ټایمینګ دي دا څومره دي ډیلیوري ټایم 45 منټ موږ ډیلیوري او سروس څه څونه چارج کوئ 100 روپیز دا یو ډېر زیات بهترین سروس دی دوی سره لاست ټایم چې کله هم زما ملاقات شوی ما د دې سروس په اړه باندې واورېدل که خدای مکړه تاسو کور کې یوازې میلمانه رالل ستاسو کور والا یا ستاسو کور نور خلک چې کوم دی په آفیسز کې دي یا د سټي نه بهر دي یا ستاسو د دویانو ضرورت شو یا تاسو خط لفافه یا تاسو آفیس ته ورسېدئ خدای مکړه تاسو نو وایلټ یا نور څه لفافې یا داسې څیزونه ایر شو نو صرف او صرف په مردان سټي کې 100 روپۍ په 100 روپۍ باندې تاسو ته د کاکا په شان یو بهترین سروس ملاویږي او په کاکا سروس کې یو خبره دا ده چې کوم تاسو په کورونو کې کاکاګان ساتئ هغه کله بیماري کله چې کوم دی د هغوی غم خادیانې ډېرې کله چې کوم دی هسې کار ته ډډه نه لګېږي دا کاکا راوند د کلاک چې کوم دی اویلیبل دی صرف او صرف په 100 روپو باندې اویلیبل دی تاسو چېرته په ان سی ټي په مردان کې او تاسو څه قسم ډیلیوري کول غواړئ یا راغواړئ یا چېرته هوټل نه څه راغواړئ نو دوی په مختلف سپاټس باندې دغه خلک د دوی چې کوم ټیم دی د هغې کسان ولاړ وي ودین 45 منټ د دې نه هم کم خو دا چې کوم د دوی میکسیمم ټایم دی هغه 15 منټه دی خو د هغې نه کم نه کم ټایم چې کوم دی دوی په 15-20 منټ کې تاسو ته هغه څیزونه ډیلیور کوي نو ویل ډن کاکا تھینک یو سو مچ د کانسپټ ټي وي سره خبرې کول ډېره مننه راځئ جی چې دا نور کوم
شاټل لګېدلي دي دې په باره کې مسؤل یم. السلام علیکم جی څنګه حال دی ښه ماشاءالله ډېر ښه دا بیډ شیټس دي جی جی زه به لږ شان دي دې خوا درته وشم یا به تاسو دې خوا راته وشئ لږ شان دي تاسو په خپل ځای باندې ودرېږئ دا راته ووایئ دا د فیصل آباد نه تاسو امپورټ کوئ دا چې زموږ خپل یونټ کې فیصل آباد کې خپل ډیزاین کې خپل کپڑا خپل ډیزاین کې فیصل آباد کې بیا د هول سیل من مخکاټو اوس مو ریټیل یو شاپ جوړ کړی په بجو خان کې بالکل ریډ سټایل دا موزیک څه په نوم باندې دا ستاره کلیکشن کې پر دې د فیصل آباد بیډینګ فیصل آباد بیډینګ دا چې فیصل آباد خو د پخوانه چې کوم دی یو هب دی بیا د کپړو حوالې سره د ډیسپلینو حوالې سره دا ووایي چې څه نوي ویرایټیز هم تاسو ان کوئ که نه چې زموږ سره ټول کمپلیټ یو ډیفرنٹ ویرایټي د یونیک چیزونه چې موږ سره ډسپلی کړي دي جی جی دې شو موږ سره کار کوم دی یو غټه ویرایټي او ریټونه څنګه هم د فیصل آباد پر ریټ ورکوئ که نه مردان کې خپل ریټ دی जी دا سمو برانډ څه کنه چې دا د شي په برانډ کې چې کوم په ډبل پرایس جی. دی په هاف خدای په ځکه موږ د برانډ په مقابله کوو چې دا راته ووایي پخوا به خلکو دا سره او شنه رنګونه ډېر زیات خوښول نو آیا اوس هم هماغه د سرو شنو رنګونو ډیمانډ ډېر زیات دی که نه خلک سوچ ته چینج شوی دی چینج شوی خلک ډېر راشي چې ملټي کلر کلر یوز کوي ډېر خلک یونیک کلر او داسې کلرونه به یوز کوي چې په مضبوط باندې بوج نه پرېږدي بالکل او زیاتره ستاسو څیزونه به دا بیډ شیټ یا چې کوم هغه دي دا به د ودونو خادو دپاره وي موږ سره بیډ شیټ نه موږ سره صوفا پروټیکټر دي ها دا کمفورټ دا فیلینګز دي جی جی دا موږ سره خلک یونیک ښه کلیکشن دی پلس که څوک واده کوي نو یعنې تاسو نه ټول څیزونه اخیستی شي واده نه بغیر موږ سره کړی دا یوز کوو چې دا واده سره رنګونه ولا مه ورکوئ ځکه چې هسې نه په مضبوط یا سیم بوجي نه first bedding shop है मतलब full accessory یو شی available thank you so much